ډیر خلک دې خبرې پریشانه کړي وي چې کله موږ ویمنس کوو او د مانځه په دوران کې موږ ته خیالات راځي، مختلف قسمه سوچونه راځي، وسوسې راځي، نو آیا په دغه خیالات او وسوسو سره به مونږ خرابېږي او کنه مونږ به صحیح ادا کیږي؟ نو جواب دا دی چې حدیث مبارک کې راغلی یو سړی صحابي راغی او فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې زموږ په زړه کې داسې قسمه خیالات راځي چې موږ د هغې په زبان باندې بیان هم نشو کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې داسې قسمه خبرې راځي، نو هغه وفرمایل او یا رسول الله، محمود اسلام ته وفرمایل ذالک صریح الایمان، دا خو چې کوم دی نو ظاهر ایمان دی، ښکاره ایمان دی. د حدیث مبارک مطلب دا دی او دې کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې د مؤمن مسلمان په زړه کې بخامخا وسوسې او خیالات راځي. نو کله یو انسان مونځ کوي د په زړه کې خیالات او فکرونه راتلل، نو په دې باندې د مؤمن مسلمان مونځ نه خرابېږي. ځکه مرقات کې مولا علی قاری رحم الله فرمایي د حضرت علی رضی الله عنه مبارک قول نقل کړي چې کوم یو مؤمن مسلمان ته په مونځ کې خیالات او وسوسه رانغله، دا مونځ د یهود او نصارو دی. نو پته لګېږي چې مؤمن مسلمان ته بخامخا خیالات او وسوسې راځي. حکیم الامت مفتی احمد رحان نعیمی علیه رحمت فرمایي چې څرنګه یو انسان غلا کوي، یو غلا کوي، یو ځای کې سامان پروت وي، نو د هغې پسې ورځي. نو دغه رنګې چې د کوم مؤمن مسلمان په زړه کې ایمان وي، نو هغې زړه ته چې کوم دی نو شیطان وسوسې او خیالات ورچي.